بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام نخې منصره زم محمد فهیم وزم عرفان خان. نن پروګرام کې موږ په درې موضوعاتو خبره کوو ولې چې یو موضوع پتمه پورا پاکستان پورا قوم چې هغه رپورټ به کله راځي په یوه خبره کوو تفصیلي خبره به کیږي چې دغه رپورټ کې څه مخې ته راغلل چې کوم د چینو یو رپورټ د واجد ضیاء صاحب په مشرۍ کې کمیشن ته جوړ کړی شوی او هغوی خپل رپورټ نن وفاقي کابینې ته پیش کړو. بیا هغې نه پس د وفاقي حکومت په خوخه باندې ای په خپل طرف نه د پی آی ډي په ویب سایټ باندې هغه پوره رپورټ واچو پبلک خلک خبر کړل چې اخر د رپورټ کې څوک ککړ دي او بیا هغې خلاف به څه کړی کېږي په دې موږ خبره کوو. زموږ دویم خبر به وي چې کومې خبرې به نورو حکومتونو کولې نورو پارټیانو کولې دې ځل عملي طور باندې پاکستان تحریک انصاف هغه مخې ته راوړه 39 ترامیم دوی مخې ته راوړي دي الیکشن حوالې سره کم چې آئین کې هم دي او الیکشن ایکټ 2017 کې هم هغه ترامیم دي. څه حده پورې به دغه ترامیم حکومت سره اپوزیشن ومني ولې چې آئین کې ترمیم هغوی یوازې نشي کولی قانون بیا هم راوړی شي خو آئین کې ترمیم دپاره هغوی ته د اپوزیشن ساتھ پکار دی د هغوی ورسره مرسته پکار ده. زموږ اخرنی ټاپک به وي پېښور حوالې سره چې دغه لاکډاون کې یا پوره روزه تیره شوه پېښور کې جرایم ډېر زیات شوي دي شوکې ډېرې زیاتې شوي دي موټرسایکل سنیچنګ ډېر زیات شوی دی موبایل سنیچنګ ډېر زیات شوی دی. آخر څه وجه ده چې پېښور کې بدامني دومره سیوا شوه او څه حده پورې پولیس د هغې کامیاب شو. راځو خپل پهله ټاپک طرف ته او نن د وزیر اعظم مشیر د احتساب دپاره شهید اکبر صاحب هغوی او ورسره چې کوم وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب هغوی نن پریس کانفرنس کړی هغوی چې کوم مین رپورټ و هغه مخې ته راوړو چې رپورټ کوم مین خبرې وې هغه لږې اور بیا په موږ بحث کوو. پوری چیزیں انرتھ ہوئی ہیں اس کمیشن کے اندر کہ کس طرح سے انڈر رپورٹنگ کے تحت جو اکاؤنٹنگ فراڈ سامنے آیا ہے. جو دوسری اس میں ریگولیٹری اور ٹیکس فراڈ کی بات میں چیز سامنے آئی ہے تقریباً تمام ملوں نے اور اس میں بڑی بڑی ملز بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی جو کریشنگ کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کیا ہے. آپ اپنی کیپیسٹی کو انہانس نہیں کر سکتے اگینسٹ دا لا ہے اس کے لیے پہلے آپ کو ریگولیٹری فریم ورک سے اپروولس چاہیے لائسنسز چاہیے اس کی فی ادا. اس میں پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی ایکسپورٹ سبسڈی دی گئی ہے جو سنس 2005 ہے. 2015 میں 6.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ایکسپورٹ کے لیے. 2016 میں 6.5 کی سبسڈی دی گئی. 2017 میں کوئی سبسڈی نہیں ہے اور 2017-18 یعنی کہ 18 میں وفاق نے 15.5 ارب کی سبسڈی دی. اصل میں یہ 20 ارب کی سبسڈی دی تھی وڈرا 15.5 ہوئی اور 4.1 ارب روپے کی اضافی سبسڈی 9.3 روپے پر کلو سندھ گورنمنٹ 29 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں. 22 ارب کا انکم ٹیکس ہے اس میں سے 12 ارب کا ریفنڈ ہے تو ٹوٹل ٹیکس 10 ارب دیتے ہیں. تو یہ وہ والا کاروبار ہے جو اللہ کے فضل سے آپ کے اور میرے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے چل رہا ہے. اس کا جو اس سال کا کمیشن نے ڈٹرمن کیا ہے 100 ارب سے زیادہ کا ونڈ فال پروفٹ جس کو کہتے ہیں کہ جو یہ اسپیکولیشن کے تحت آپ نے قیمت بڑھائی اور آپ کی اپنی کاسٹ آف پروڈکشن اور آگے نکل کے اس میں تقریباً یہ اتنا زیادہ فرق آ تقریباً 29 ارب روپو سبسڈي ورکړی شوی تاسو د چینی ایکسپورټ کې بار ملته ولېږئ دا هغه پیسې نه کم چې دی کې دننه هغوی ځان ته فایده کړې ده او څنګه وفاقي چې کوم مشیر احتساب دی هغه خبره هم وکړه چې کله دې کال صرف یو اسټیمیټ راغی چې څومره پیسې به دغه کمپنیانو ګټلي وي صرف د یو کال کې نو هغه 100 ارب روپو اسټیمیټ مخې ته راغی. عرفان صاحب یو روپۍ چې کله چینی سیوا شي نو 5.2 ارب روپۍ فائدہ زی د مل مالکانو طرف ته څنګه هغوی ذکر هم وکړه دا خبره ډېرې مخکې ته راتلې څه پهله خبره نه وه چې سرکاري ریټ کم د ګني وي د فی من 190-180 روپے مل مالکان په 130-140 په 120 روپے اخلي او هغوی ښیي چې موږ په 190 باندې اغستې دی دوه کم 90-88 ټوټل چې کوم دی هغه دې وخت کې ملونه دي پوره پاکستان کې او هغه ټول دا طریقې لګیا دي هغوی هم دغه ذکر وکړه او خبره وکړه چې یو روپۍ چینی سره 5.2 او بیا خبره 120-130 روپۍ کیلو ته چې لاړه شي نو بیا دغه سره خبره سیوا کیږي چې کوم ریټ ډیټرمن کیږي سرکاري هغه هم دا فلور ملز چې کوم سټیشن دی هغوی کوي مونږ نه کوو او هغې کې هم 12-13 روپۍ فی کیلو هیر پھیر دی. څه ګڼئ رپورټ مخې ته راتلل ټول نه پیدا ته چې پازیټیو سټیپ دی یا نه او بیا هغې نه پس د دې اثرات به څنګه وي؟
یقینا فهیم صاحب که په دغه نظر دی ته موږ ګورو نو پرایم منسټر عمران خان صاحب د وګړو مچتیر څومره کمیشن جوړ شوی دی او دا غیر ریپورت وروسته ته پورې مخې ته نه دی راغلی دا اولنی ریپورت هغه مخې ته راوړو یقینا چې دا یو بولډ سټپ دی او دا د هر چا د وس کار بني یا هر څوک داسې هغه نشي اخیستلی ریپورت کې دننه څه دي جهانګیر ترین صاحب هم ریاکشن باغې باندې راغلی دی یو ټي وي انټرویو کې هغه ویلي دي چې دا نه اهل خلکو جوړ کړی دی دا خپل پوینټ آف ویو دی ریپورٹ هغه شانت مکمل دی هم نه د اتو یا د 9 میلیونو دی چې کوم نور اتیا میلیونه دی کابینه کې چې کله دا پریزنټ شوی دا هغه هم ویلې شو چې دا نور میلیونو هم تاسو فورنزیک اډیټ وکړئ او دا هغه ریپورټ تیار کړئ چې دا ریپورت کې کوم ذکر شوی دی شپږ غټ ګروپونه آیا دی چې هغه دا وخت کې په مارکیټ باندې کنټرول دی یعنی څومره پیداوار چې چینو کیږي شپږ غټ ګروپونه دی چې هغه 51% شیر د هغه ابو 60 ته ما بخیر دی بیا په شپږ ګروپ اول دي کم دي اوس غنه چې دا ریپورت مخه تراتل دا څومره غټه کامیابی د وفاقي حکومت سره دی وخت کې ټایم بینګ کوم خبره کوي فهم صاحب داري چې دا اپوزیشن سره خپل پارټي کې دننه خلکو ته هم یو پیغام ورکول دي چې څوک هم زموږ په نظر کې موږ نه معاف کوو پرایم منسټر صاحب بیا شیب وړاندې د هغه بیان هم مخې ته راغی او چې څوک ماته څومره نږدې هم وي او هغه مافیا یا هغه د حالاتو غلطه فایده اخلي یا عوام لوټ کوي نو زه هغې نه معاف کوم هغې سره به زه بالکل زما حساب کتاب کلیر وي یقینا چې دغه یو پیغام په داسې وخت کې ورکول چې دا وخت کې د نیب هم کاروایانې لږې تیزې شوي دي او شیخ رشید صاحب بار بار دې خبرې ذکر کوي چې 31 مئی پورې به نیب دواړه طرف ته جارو وهي بالکل ریپورت مخې ته راغی په هغې کې د چا نومونه دي هغه هم مخې ته راغلي دي چا څومره فایدې اخیستې دي جهانګیر ترین صاحب نه علاوه د خسرو بختیار صاحب د ورور نوم په هغې کې راځي د پرویز الهي صاحب د زوی نوم په هغې کې راځي او دغه شان ټول پوره خاندان دی سلمان شهباز او شیر هولډرز چې څومره دي ټول مخې ته راغلي دي که سیاسي تور باندې ته موږ ګورو فهیم صاحب نو هغه تحریک انصاف ته کافي فائدہ برسولې وي څنګه چې تو 13 د تحریک انصاف د شانته فیصله وي هغه سره هم دادي خو لږ ابهام په دې کې دا دی چې هغه په دې کې په دې وجه باندې کې دی چې دا موجود دی چې پنجاب حکومت یعنی عثمان بزدار صاحب په دې 13 کال کې 3 ارب روپو هغه سبسډي ورکړو واضح بیا د متعلق خبر رانله چې دغه منځوري چا ورکړې و هغه هم غلط کار کړو د هغه لپاره سزا د پر ریکمنډیشنز یا د خلاف بسوک کاروي کوي دغه منځوري ای سی سی په میټینګز کې شوی و د ای سی سی کې کم ذمہ دار خلک ناس یا چا د منځوري ورکولا ولې هغه د منځوري ورکړه ای سی سی او پنجاب حکومت صوبایي کابینه یا وزیر اعلی صاحب د چا په دباو کې راغلي دي او دای کړی دي نو په دغه ریپورت کې دا شزونه هم د هغې کوم بیانات ریکارډ کړي دي هغه پکې وي یا د هیڅ جوړ شوی وي څنګه چې ذکر وکړه چې دا 15 کالو منډیټ د کمیشن سره 2015 16 17 بیا 18 او 19 2016 شته 15 شته 16 شته 17 کې صفر دی 18 شته 19 پکې نشته اوس دغه 19 تاسو کوم خبره کوي کنه ټولو به 19 کې شوی دا 19 پکې نشته 18 پورې دوی خبره کړې ده ها 19 پکې ولې نشته بیا دا سوال پورته کیږي نو خبره دا ده چې په دې کې کم صحیح خلکو ته تاسو اکراس ته بوت ټول ذمہ داران غنئ نو پاغه کې ای سی سی د هغه ټیم اسد عمر صاحب هم انوالو هغه هم د دې ذمہ دارو بالکل پنجاب کابینه کې ذمہ داری ورکړې دا تاسو بیا هغه عثمان بزدار صاحب نشي یسته هغه کده چا څومره هم د بلو آیډ دی بیا کوم وفاقي کابینه ټول سيزونو منځوري ورکړي دا نو هغه هم د دې ذمہ دار ده آیا دا غي ذکر پکې شته نو بالکل دا پکې نشته یو سیف ساید سيزونو ته ورکړي شوی دی اورال کوم ریپورت ته ګورو ټیک دا یو څو نمونه پکې مخه ترال او بیا دا هم خبره راتلی چې د اختلاف د ډیر مخکې روانو او یو ګراوند جوړېدو تاسو ته یاد شي نو دغه ریپورت چې تیار کړی دی وجد جیا صاحب اپریل 2017 کې دوی د پاناما کیس سپریم کورټ احکامات باندې یو جی ټی جوړ شو جان انویسټیګیشن ټیم پاغه کې د ای سربراهي دا هم پکې د آی سی خلک هم پکې د نور ادارو هم پکې د سکیورټي ایکسچینج کمیشن اف پاکستان هم پکې په دې کمیشن کوم دغه د مختلفو ادارو خلکو هغه چې کله انکوایري شروع کړه نو هغه بیا 2-3 میاشتې چې کله ثبوتونه مخې ته راغلل او بیا د سپریم کورټ پکې پرایم منسټر صاحب نه اهل کو نواز شریف صاحب جیل ته پکې لاړل سزا پکې شو د هغې لور ته پکې سزا وشوه بیا دا خبره کېدله چې کیس د پاناما او سزا په اقامه باندې وشوله هغه اوس هغه کنفیوژن اوسه پورې دی او هغه لرې نه شو
تاسو څنګه عرفان صاحب دا خبره کړه چې هغه وخت کې چې دا لینک کوم لګ دا ریپورت دې سره لینک کوم چې کوم هغه وخت کې خبره شوی و چې نواز شریف صاحب دوی سپریم کورټ نه اهل ک نو جهانگیر ترین صاحب دا وایي چې صرف سکور سټل کول لپاره زه هغه وخت کې هم قربانه بکر جوړ شوم زما قربانه کړل شو او هغه وایي چې دغه کمیشن چې ریپورت راغی نو دې کې هم صرف راګټ شي منو موږ خبر ودل غواړو چې کوم شاید اکبر صاحب هغه اخر ولې صرف دغه شپږ میلیون اغستې شي هغه خبر لګورو. یہ بڑے میجر گروپس ہیں جو پاکستان کی چینی کا 51% جو پروڈکشن آف شوگر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ان ملوں کا ریپرزنٹیٹیو سیمپل لے کے ان کا آڈٹ کیا گیا. تو جو چوائس تھی ان ملوں کے آڈٹ کرنے کے لیے وہ بیسڈ اپان دیئر والیوم آف شوگر پروڈکشن. جو 6 مل گروپس ہیں اس کے اندر سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ JDW کا ہے, 20% کا آلموسٹ شیئر ہے شوگر پروڈکشن کے اندر. RYK کا 12% کے قریب ہے, الموئز گروپ کا 6.8% کے قریب ہے, تانڈلیا والا گروپ ہے اس کا 5% ہے, شریف گروپ کا 4.5%. دا وجوه چې اخر ولې دغه مینونه دوی اغوستي فانس ذکر کو چې غریب وزار در قرباني کم نو 20% چې پروډکشن تاسو کوي په پوره ملک کې نو ذکر چې موږ صرف پلنی 51% واغستل او هغه نو خالي یو مل اغستل ټول نه دغه صرف ریپرزنټیټیو مل اغستل شوی دی. هم څه بنیادی کوم خبره چې را روانه وانه هغه دلته دا وا چې پرایم منسٹر سیکریټریټ کې کوم مسلې را روانه وي خاص کر بیا په جنګ ترمن صاحب باندې دغه الزام لګیدو په کابینه کې دننه هم د هغې وفاقي وزیرانو به دا خبرې کولې چې کله یو کس سپریم کورټ نه هله کړی دی نو هغه ته تاسو ولې په وفاق کې دومره اهم ذمہداریانې ورکړي دي په هر یو څیز کې تاسو هغه انوالو کړی دی. تاسو پرونم ذکر کوو چې پورا زری پروګرام هغه مشر کړو. بالکل بیا دا خبر راغله چې الته کم یو سیټ اپ جوړېدو کولو کوشش کېدو چې په پرایم منسٹر سیکریټریټ کې په هغې کې یو دغه شانتي سیستم جوړ کړی شي او د پرایم منسٹر چې څومره انسټرکشنز وي څومره شیزونه راځي نو هغه ترو هغه نوی یو نظام تحت مونږه مخکې لیږو او هغه په هغې باندې عمل درآمد کوي. په هغې باندې بیا اختلاف راغی نوی نظام پرنسپل سیکرټري صاحب هغې کې هم دا ذکر کېدو چې دا خبرې راتلې لکه جهانګیر ترین صاحب وایي دا کوشش کوي جهانګیر ترین صاحب وایي دا کوشش کوي چې هغه ډپټي پرایم منسټر جوړېدل غوښتل حالانکه چې هغه نااهله دی هغه الیکټډ نه دی. په هغې باندې لږ ډېر اختلاف راغی او هغه اختلاف بیا دې حد ته راورسېدو. سو پورې موږ دا خبره لینک کوو د واجد ضیا صاحب د پاناما کمیشن کیس د هغه رپورټ سره او بیا د دې سره نو هغه ټایم کې هم یو ګراوند تیار شو او کوم څه چې کېدل هغه وشو. اپوزیشن اوس هم وایي چې هغه ثبوتونه هغه شیزونه مخې ته رانلل. حکومت وایي چې راټول شیزونه مخې کې راغلي دي. د دې سره فهیم صاحب زموږ کار نشته. نواز شریف صاحب لا کړی وه که هغه مجرم دی او هغه شیزونه په هغه باندې ثابت شوي دي او هغه شوي دي او دوی وایي چې دا دونه غلاګانې شوي دي او بیا د 3 کالونو 4 کالونو بار پریس کانفرنس کوي چې دا شوي دي. که اوس جهانګیر ترین صاحب متعلق یا د نور میلیونه چې دي چې 29 ارب روپو سبسډي ورکوي یا یو روپۍ هغه د چینو په هغه یو کیلو کې اضافه کیږي نو څومره 5.2 ارب روپۍ مالکانو ته هغه منافع کیږي او صرف د 13 کال کې چینی 62 نه 87 روپو ته 25 روپۍ دې کوم اسټیمیټ لګولې دي اندازه لګولې دا 100 ارب روپۍ هغه صرف د یو کال کې هغه شوي دي. ټیک دی که هغه جیل ته هم ځي چې چېرته هم ځي هغې ته سزا ورکړی کېږي هغه قانوني کارونه دي هغه به کېږي. خو دا 100 اربه ورېږه یو منټ خبره کوو او اوس دا 100 ارب روپۍ به حکومت څنګه د خلکو نه وباسي. آیا صرف دایي چې د خلکو ته موږ وښایو چې او دا کس غل دی دا هم غل دی دم غلا کړی دا نو په دې باندې خو کار نه کېږي. اوس دغه پیسې به کاږي څوک بیا چې نن یو پریس کانفرنس کې دغه نه شهزاد اکبر صاحب نه دا تاسو خو چې تاسو دا هم فیصله کړې ده چې په ایگزیکټ کنټرول لیست کې جهانګیر ترین صاحب یا د خلکو نمونه اچولو متعلق څه فیصله شوې ده نو هغه جواب دی ورکو چې په دې باندې خو موږ ته هم لا په دې خبره چا سوچ هم نه وکړي او کله چې سجیشن راغی چې تحقیقاتي ادارې دا خبره وکړه نو موږ په دې باندې بیا کې نو وفاقي کابینه سره بیا د اختیار دی چې هغه دغه منځوري ورکړي چې دا نو په ایسی هغه دا ویل چې موږ په خپل سکونه موږ ته به اداره وي نو علي وکړ بیا دا خبره به کې هغه سفارش دغه راغلی په دغه رپورټ کې دا سفارش راغلی دی چې تاسو نیب ته FIA ته انټي کرپشن ته دا کار حواله کې چې دا دی او کی اوس کریمینل کیسز ټایم لاین هم ورکه اوس خبردار چې الریډي هغه شیزونه رالل چې تا ذکر وکړو چې 100 ارب روپۍ خزانه ته نقصان رسیدلی په یو کال کې یا خلکو منافع غستره د خلکو د عوامو زیات پیسې لوټ کړي دي. تا په رپورټ کې ذکر وکړو چې په دې کې دا د شوګر میلز یا د مالکان دي او د فائدہ دوی دي تا غستل د دې نه بعد تحقیقاتو څه ضرورت دی.
دا شو کنه دا څه شی دی خدا چې دا ډاکومنټډ کوم دا 93 صفحې کتاب چې تانن کابینې ته پیش کو او په دې کې دا تاسو زونه ولیکل او ته کمیشن مشر وي دا هغه نه بعد بیا د ریکمنډیشنز خو په دې خبره نه پوهیږم چې دا سفارش بیا ولیکيږي چې تاسو نیب ته وایي چې تحقیقاتو کې دې نه بعد په تحقیقات کیږي بیا اف ای بل دې څنګه الډي نو څنګه نو فایم سب په دې خبره بیا کنفیوز دم کې دي شي چې دی وی چې دا کمیشن ریکوري د دې سره اختیار نو درې صرف چې کوم چې دوی او قتل داغه تحقیقات او شو خپل فایندینګز اورال خپل صفات اورال اوس ایدا وی چې کوم دا کار درچا لکه ریکوري کول د اف ای کار دی د نیب کار دی هغه ته حواله کې او دایم سره ویلي دي کابینټ کې خواشه چې تاسو ټایم لاین ورکې دا نه چې بس حواله کا ورته بس پرې دا بیا مونږه لږ دوه کال پس خبره کوو او ټایم لاین ورکې چې کال کې دنه شپږ میاشتو کې دنه درې میاشتو کې دنه چې دا پیسې بیا ریکور شي او دایم ویلي دي چې دا 9 میلیون دي او یو کم اتیا چې کم پاتې شوی دي هغه کې هم دغه فرانسې کارت کوي دغه دا خبره ده کومه د ریپورت پورې ګورو چې دا پبلک شو نو بیا دا خبره کومه چې دا تحریک انصاف کم یو ناروا یا کم عمران خان سے وعده کړی و یقینا باغ باندې هغه پورا وختل دا کریډټ یقینا هغه تور کول پکار دی چې دا ریپورت پبلک شو خلکو ته پته ولګی چې په دې کې سوق دي خو بیا بل طرف ته دا ذکر کوي او سوال هغه نه کیږي چې په دې کې خود وفاقي وزیر خسرو بختیار صاحب رور هم نو مخه تر روان دي نو هغه خلاف به تاسو کوي نو هغه جواب بیا په دې اندازې چې نه ضروري نه ده دا خرور دی هغه کاروبار کې نو ضروري خو نه دی چې خسرو بختیار صاحب هغه تفاهم غریب پکې زوال شي نو دې ځای کې بیا لګ خپل کور دی بس بل وسم دي کې فهم صاحب لګ خبرو کې ذکر راځي چې آیا د یو کس روډ کاروبار کې یو کس روډ هغه په کابینټ کې ناشتي څنګه باغ هغه ته فائدہ نه ورکړي دا ممکن نه چې کوم دي جواز ګوري یا کوم خبره دي تکړي یو بل بنیادی خبره چې دی کې یو هغه مختلفه پارټیانو سره یو مسلم لیگ نون یو گورنر او ورنو او یو مسلم لیگ نون کې یو وخت یو پاور کې پاتې شي اوس خبره دا فهم سي چې یو بل خبره په کې وشو چې کنفلیکټ اف انټرست عمران خان سے بار بار و چې دا قانون راوړي دغه تجربه د کنفلیکټ اف انټرست هم د تحریک انصاف خیبر پختونخوا 5 اگست 2016 کې په خیبر پختونخوا کې کړی 5 اگست 2016 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی نه د قانون پاس شوی اول چې قانوني مسوده مخه تر اعلان او هغه 15 او یا صفحه و بالکل بیا په هغه کې ترمیم کېدو نو هغه 15 صفحو ته هغه قانون راوړل شو تاسو ګورئ چې هغه نه څومره شیزونه استلې شوی بیا دغه قانون لاندې به دوی یو کمیشن جوړو او کمیشن سره به د اختیارو چې کوم وزیر اعلی دی چیف سیکریټری دی وزیران دی ایډیشنل سیکریټری دی آی جی دی یا نور څومره خلک دي هغه با خپل د هغه د اساسو متعلق به دا کمیشن سالانه ریپورت ورکړي چې آیا دوی په اساسو کې اضافه شوی ده کنه شوی دوی د بل ځای نه فائدې اغستې دي کنه دی اغستې سلور کال وشو دا هغه کمیشن د اوسه پورې اډوله جوړ نشو دا غي وجه دا چې حکومت ته پته نشته کاغذونو کې راغې 2005 اگست 2016 باندې قانون پاس پتا نه خو ځان لکه نشي کېږي حکومت ته پته ونه لګی دا د بیروکراسي او د خلکو په نظر کې هغه څه منګ وایو کنه سرخ پیته کې نظر هوګین اخر خبره دې دي چې دا او په دې به اوس ډسکشن زموږه جاری وي او لګ دا تاسو به هم کوو چې قانوني تور باندې دغه ریپورت په اوس وخت کې څنګه زی قانون د حواله سره سوي او آیا څنګه چرفان صاحب ذکر وکړ چې صرف ریپورت راغی یا ریکوري به هم کیږي په دې خبره کوي وړه شند نه پاس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو عرفان صاحب خبره د چینو کمیشن ریپورت روانه ده تاسو نه کومه چې د کې جهانگیر خان ترین صاحب د کې انوالو راغی پاکستان تحریک انصاف یو ډېر غټ فګر دی هغه پکې واچو اومنی ګروپ په دې کې ټارګټ شو پاکستان پیپلز پارټي له هم مسلې وکړي او بیا غنه پس شهباز شریف صاحب یاد کړ چې دغه پورا خاندان په دې کې ملوث دی پاکستان تحریک انصاف چې کوم پارټي د از پارټي کې دي شغه مونږ مني پیپلز پارټي الډ ډینل راغله دغه هم نه مني او نون لیگ به هم نه مني نو بیا دا کمیشن بزی چرته ریپورت به صرف مینس کې پاتې شو ویم صاحب دا مسلې ډېر مخکې نه روانې دي چې مونږ کتلې دي کوم دغه کمیشن راځي د هغې ریپورت راځي هغه شیزونه مخې ته راشي خو بنیادي خبره هغه ده چې د اوسه پورې د هغې څه حاصل نه دی میلاو د هغې څه فایدې دا نه دي که فرض که مونږ هغه الزامونه د تېر وخت نه روان یو لګو د 15 کالو نه او هغې کې دا خبرې کوو چې ډېر زیات کرپشن او هغه نو بس دا کرپشن خو چې کوم کېدو دا قوم به نور مونږ څومره په دې خبرو باندې دوکه کوو په کار چې دغه شیزونه دغه خو ریکور خو شي که نه آیا که فرض که تحریک انصاف دا 15 کاله تیری او دغه شانتي یو کس نمونه مخې ته راوړي چې دام کرپټ دام کرپټ او ریکوري او 15 کاله بعد د هغې نه ریکوري نه کیږي نو بیا د هغې به څوک ذمہداري آیا بیا تحریک انصاف هغه ذمہداري په خپل سر باندې اخلي 15 کاله نور راکړي پولیټیکل پارټي
نه فهم دا نه ګور د وخت کې چې کوم ټول ریاستي ادارې دي یا څومره هم دي ادارې دي هغه د حکومت په کنټرول کې دي ابل خبره چې حکومت وایي چې زمونږ سیاسي باغې کې مداخلت نشته لري هغه حکومت کنټرول کوي حکومت کنټرول خبره ده چې دا جی اوس خبردار چې په دغه کې څومره ریپورتونه مخې ته راځي لکه سره دا خبر وتړل شي چې کوم ریپورت مخې ته راځي او هغه څومره د پیسو نشاندهي کوي لکه فار ایگزامپل دا ریپورت مخې ته راغلی د 100 ارب روپۍ هغه چې دي نو په کار چې دی لا وخت کم تعین هغه وایي چې تاسو ورکړئ 3 میاشتې 4 میاشتې 6 میاشتې یو کالی هغه کې تاسو د وخت تعین وکړي او د خلکو دغه پیسې خورو باسي نو آیا کومه صرف په دې باندې بیس کوو چې بس کمیشن به جوړیږي او ریپورت مخې ته راځي او هغه کرپټ ته ودم پیسې والی دی ودم پیسې والی دی دا وخت زیاده یقینا چې هغه کې طریق انصاف خو وایم بجیر دا واغه یو سیاسي تور باندې هغه خپل ګټه ده خو چې قوم ته هغه څه فائدہ نه ملويږي نو هغه شانت بیا هغه ګټه هم نه ده فهم څه په دې باندې لګي د قانوني رائے اخلو موږ سره سینیئر قانوندان نور عالم خان صاحب ټلیفون د لارې موجود دی هغه نه پوښتنه کو السلام علیکم نور عالم خان صاحب وعلیکم سلام ډیر مننه نور عالم خان صاحب دغه ریپورت مخې ته راغلی دی قانوني تپوس په هغې کې دا کوو چې کومو کسانو نومونه مخې ته راغلي دي یعنې شهباز شریف صاحب دی یا د هغه زوی حمزه شهباز صاحب دی یا نور داسې کسان دي چې هغه منتخب غړي دي په دغه قومي اسمبلۍ کې څوک ناست دي څوک د پنجاب په اسمبلۍ کې ناست دي که دغه څیزونه راغلي او دغه الزامونه په هغې باندې ثابت شي ریپورټ خو راغلی کمیشن ریپورټ راکړی نو آیا څه قانوني هغې ته سزا ورکړی دی شي هغې دغه څوکۍ نه ختمېدی شي لرې کېدی شي نواز شریف صاحب یو مثال موږ ته مخې ته پروت هم دی دا د چې دا موجوده چې کم پولیټیکل هغه کې سیستم کې کم هغه راځي د احتساب په نوم باندې او د عوام دوکه کړي شوي دي چې همیشه چې دا ثابتولو کوشش شوی دی چې پالیټیشن چې ډېر کرپټ دی او هغه خلک چې کوم په لاس کې چې همیشه اقتدار پاتې شوی دی د اغي طرف ته څوک نسترګي او چتای او نه د اغي د کرپشن څوک یې کولی چې پته ولګي چې څوک یې کوي د دې نه مخکې کتا سو کتلې وی نو بیا چې دی یو کمیشن جوړ شوی او هغه نه مخکې ویل شي سپریم کورټ چې موږ کمیشن نه جوړو بیا چې دی د پاناما په نوم باندې چې دی یو هغه جوړ کو هغه کې چې دی مختلف ایجنسیانه واچول او د هغه په بنیاد چې کوم ریپورت جمع شو احتساب تور کو احتساب ته ځکه ورکو چې اغي سره چې دی دایغه دي چې د عدالت په ذریعہ باندې عدالت ته بچ دی د نیب کې سوپ لګي د کمیشن په یغه ریپورت باندې چې دی نیب چې دی پاغه باندې ایکشن نشي اخیسته د نیب کم کورټ چې دی هغه ایکشن نشي اخیسته هغه د لپاره لیګل د لپاره بیا هغه تور کړی کیږي خو دا الریډي کمپلیټ وي اوس چې دا کم یو ریپورت رالو چې هغه کې د دته دی د موجوده حالاتو کې چې کم یغه شوی بحران جوړ شوی په هغه باندې ریپورت غوښتل شوی جی دی دا شی کارو کو چې یو کمیشن جوړ کو داخل کو ته دوکا ور کولو د پاره چې نه تاسو اورال وګوري چې د مختلف موقعو کې چې دی چې دا کم د چینه او د یغه بحران راغلي دی هغه باندې مکمل تاسو یې وګورئ نو په هغه کې د اپوزیشن پارټي هم شامل کړي دا اپوزیشن پارټي چې پکې شامل کړي د دې مطلب دا شو چې دا بالکل چې د خپل چې د دې پارټي کم کسان دي هغه ته یو سیف پلیس ورکو چې هغه با چې د اوس بدا ټول اپوزیشن والا وایي چې موږ خو په اپوزیشن کې یو چې په کم ټیم کې دا بحران او په هغه وخت کې خوستا حکومت نو بجای چې ته د خپل خلکو خلاف کاروایی وکې تا چې د پاغه باندې یو کمیشن بل جوړ کو اف آی ای ریپورت د پاسا او په هغه کې د چې د داسې کارو کو چې اپوزیشن پارټي درایل کو ناغيبه مستغوال شروع کی نو چې چغوال شروع کی نو په دې کې بچ دې دا کمیشن ریپورت هر څه ختم شي چې کوم حد پر استاد ویم سوال خبره ده چې کچرته دا چې دې په دې کمیشن باندې غوړ شي کمیشن چې دې فیکټ فایندینګ ورکړي دا باندې نیب تاواله کړي کېږي نیب بچ دې دا الریډي کمپلیټ شوی دی دا په عدالت کې سبمټ کیږي په دې کې چې دی و کاله پورې چې دی سزا ورکړي کې دی شي او سره چې دا کم کرپشن کړي دی دا کم د ملک ته او دغه ته چې نقصان رسول دی چې دی د هغه هغه باید کړي کېږي
دراتو صاحب چې د خبره چې 100 ارب روپے صرف په یو کال کې د چې کم سمرا هم زمونږه شوګر ملز دي اغوي صرف په یو کال کې 100 ارب روپے ګټه کړي دا یو اندازې مطابق او چې کله هم چینی یو روپے دوی ګرانۍ نو 5.2 ارب روپے اغوي ته نورا هم فائدہ کیږي نو نیب چې کم قانون دی کومه خپل بارګیننګ ګورو نو آیا تاسو ته چې دا بیا هغه طریقې سره صرف یو خاص چنک باور کی او ځان بکلیر کی یا ټوله پیسې ته ریکور کی دي شي د کې دا د چې نیب چې دی هغه آزاد اداره نه ده او سپیشلی په دې موجوده حکومت کې نیب چې دی د اغي چې دی د لاس اداره جوړه شوې ده ولې چې د اغي چې دی خصوصي مشیر چې دی نیب کې چرته آزاد اداره وانه اغي بچ دی خپل کار کولو دلته کې چې دی مشیران او کابینټ چې دی چې کوم فیصله وکي هغه امپلیمنټیشن باندې چې دی نه بیره کوي که چرته دا شي کارونه کوي نو بیا په نه باندې سکینډل جوړ شي هغه مجبورې چې د دې په هغه باندې عمل درآمد کوي نو په دې وخت کې موجوده دا هغه ده چې نه کار روستو کوي او دا هغه نه مخکې چې دی د موجوده حکومت وزیران چې دی اعلان وکړي چې اوس به دا کار کیږي او بیا په هغه کې که چرته نیب چې دی انډیپندنٹ اداره وا نو دلته کې په بي آر ټي کې بچ دی د دې چې دی اوسه پورې دا کیس چې دی فیصله شوی او چې کم حد پورې دیغه نو مخکې به خبره دا کېده چې په چا باندې انکوایري راشي یا اگر راشي نو هغه بچ دی عہده نه لري او هغه به ریزاین وکړي نن سبا وګوره پنجاب کې سینیئر منسٹر چې دی هغه چې دی په هغه باندې نیب کیس هغه باوجود هغه ته منسٹری ملاو شوی دا په ټول پاکستان کې چې څومره ادارې دي آی ټول فوج ته حواله کړي نو په داسې هغه کې بچ دی نیب صرف او صرف دې لپاره اخلي کېږي چې خپل سیاسي مخالف یا پارټي کې دنه چې کم تړي د دې خبره نه مني نو په هغه خلاف استعمالولو لپاره ریکوري وسنګ کېږي ریکوري څه چانس تاسو ښکاری نه په دې کې هیڅ قسمه ریکوري نه کېږي نه د نواز شریف نه ریکوري وشو یو سیاسي چې دی یغو پروپاګاندا و نه د اغه نه وشو نه به د موجوده خلکو نه کیږي عوام ته بس بینیفیټ نه ملاويږي نه چې دی یو روپے په خزانه کې راځي دینه مخکې د سویډ اکاونټو هغه باندې د حکومت او د عوام پیسې ضایع شو په دې کمیشنونو باندې ضایع شو په هغه باندې ضایع شو چې کم چې پاناما خو فائدې چې دی عوام ترانه لا صرف او صرف سیاسي ګیمونه پکې وشو او خاص خلکو ته فائدہ ورسېده نو عالم صاحب چې کوم دغه کمیشن ریپورت مخې ته راغلی دی او هغه جوړ شوی او د مقصد د پاره چې کم کرپشن شوی دی یا کم اختیارات او ناجایز استعمال شوی دی کم پیسې والے شوی دی هغه شیزونه مخې ته راوړي آیا د دې کمیشن دغه ریپورت څومره اهمیت لري دا څوک په عدالت کې چیلنج کولی هم شي چا سره سدسي اختیار شته چې هغه په دغه ریپورت باندې اعتراض اوچت کی او هغه سپریم کورټ ته لاړ شي په دې باندې چې دی مونږ چې دی دلته کې سپریم کورټ چې دی موجوده تور باندې چې دی چې سړی وغواړي الته چیلنج کولی شي او چې کله چې دی دا چیلنج کې نو دی چې سو پوری قانوني حیثیت نه اخیسته دا یو کمیشن ریپورت څنګه چې ابتابات کمیشن ریپورت او څنګه چې حمود الرحمن کمیشن ریپورت نو د دې چې دی هغه وخت پوری قانوني حیثیت نه کړی شوی ولی چې د خلکو ته هغه وخت پورې څه ویل کېږي چې څو پورې دا په نیب قانون لاندې چې دی یو قانوني حیثیت نه جوړ شوی ولی چې دا یو فیکٹ فایندینګ دی نو دې ته چې دی قانوني هغه چې څو پورې نه ورکړي شوی هغه وخت پورې دا نه چیلنج کېږي نو پرابلم صاحب چې کوم دلته زمونږ د احتساب تاسو باغې باندې وختي هم ذکر وکړو دا نظام روان دی تحقیقاتي ادارې دي احتساب بلا شی ادارې دي آیا حکومت په دغه ادارو باندې بیا اعتماد نشته چې هر یو دغه شانتي سکندل راځي د هغې لپاره یو ځانله کمیشن جوړوي په هغې کې خو دغه خبرې هم راځي چې سیاسي مقصدونو لپاره به دغه د کمیشنو استعمال هم راځي نو آیا په خپلو ادارو باندې د حکومت اعتماد نشته یا دغه ادارې دومره مضبوطې نه دي قانوني طور باندې دا چې سو پورې پارلیمنت مضبوط شوی نه پالیټیشن چې دی هغه مضبوط شوی نه دی په یو بل ته په دې باندې یو بل سره متفق شوی نه چې په پاکستان کې به جمهوریت نظام وي او موږ به د ادارې مضبوطو هغه وخت پورې بچی دی انکلوډینګ جوډیشري احتساب اداره هر اداره بچی دی د دې په لاس کې او د بعد چې کوم اسټابلیشمنټ موږ ته وایي د هغې په لاس کې به لوبېږي دا شیزونه چې دی
اوس وګوره دا چې دی یو حکومت راغلی دی او هغه حکومت چې دی په خپل د خپل مینډیټ خلاف چې دی کار کوي. اوس دلته کې چې دی په دې ادارو باندې اعتماد نه کیږي. پارلیمنت خلاف چې یو ربړ سټینډ جوړ شو الته کې حکومتي وزیران داسې سپیچ یا داسې خبرې کوي لکه چې دی په خپل چې دی مظلومي او حکومت د بل چا په لاس کې. نو دا دومره هغه جوړ شو چې د حالاتو کې چې دی سیاسي چې کم کلچر دی او رس په ورځ لکه څنګه چې ډیکټیټرشپ وو داغه په شانتي تباہ کیږي. هر سیاسي هغه کې دا هغه راځي چې جمهوریت هغه ته وایي چې کله دی چې د په اقتدار کې وي دا جمهوریت ته چې بار کې یا عمدا شي د حکومت سره د پخوانی وزیر اعظم په شانتي لانجه شروع کی نو هغه وخت کې بدی تر یادېږي چې د ریاست ته وایي هغه وخت پورې چې دی دا ادارې په دې وخت کې مختلفې ادارې دي هغه د پاسه چې دی بیا خصوصي مشیران کېنولې دي او هغه د اعتصاب په نوم باندې چې دی فیکټ فایندینګ خلکو ته ورکوي. دا په هغه ادارو کې انټرفیرنس دی. دا هغه حکومت چې دی دا چې دی پارلیمنت هم نه مني او سره چې دی خپل سیویلین اختیارات چې دی اپ یوز کوي. راځه موږ سره وخت لږ کمې دی ډرس ټول خپل نظر هم راک عرفان صاحب مننه انور عالم صاحب هغوی څنګه ذکر وکړه چې اپوزیشن وسره دی کې راولړلو نو لکه دا به ایمني نه به مونږ منو او دا اس سبب په هوا کې هم دغه صفات شي مخه ته بنځي یو ور شان د مې طرف ته زو خو چې د مې کله مونږ واپس راشو نو بیا به اهمه خبره کی کوم چې الیکشن حواله سره خبره کې دي چې مونږه اصلاحات بروړو پی ایم ال ان ډېر خبره کړې پلاټه خبره کړې وي خو 39 ترامیم د وخت کې پاکستان تحریک انصاف تجویز کړی دي او هغه به کابینه ته پیش کیږي بیا غنه پس ایوان ته زی خو هغه ترامیم څه دي په دې به خبره کو یو ور شان د مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو پرون چې کله وفاقي کابینه اجلاس وشو نو هغه نه پس بریفینګ ورک اعظم سواتی صاحب او سره شفقت محمود صاحب غیدا وینا وا چې مونږه الیکشن ایکټ 2017 او چې کوم آئین پاکستان دی هغه کې تقریبا یو کم 39 ترامیم تجویز کړي دي. عرفان صاحب هماغه خبره چې بایومټریک په ذریعہ با ووټر راځي هغه با ووټ اچي فلحال دوی چې کوم دی انیشیټ کوي لګیا دي د ګلګت بلتستان نه بیا هغه سره هغه د خبرو چې موږ اورسیز پاکستانی ته هم د ووټ حق ورکولو کوشش کوو لګیاو چې هغه د راشي ووټ ته واچي او نور هم ترامیم دي کومه وورو ادم سواتی صاحب نو بیا بل کلیئر شي پیغام خبرو کو. یہ جو 2017 کا ایکٹ ہے یہ بڑا زبردست ایکٹ تھا لیکن شفقت محمود صاحب نے ہم نے یہ کہا کہ الیکشن پلان جو بن رہا ہے وہ 4 مہینے پہلے جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن پلان پرپوز ہوگا 4 مہینے پہلے پرپوز انہوں نے کہا کہ یہ فائنلائز ہونا چاہیے. اب ایک لفظ ہے کہ پرپوز اور فائنلائز لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے چینج کیا ہے. ڈی لمیٹیشن حلقے جو ہیں 4 مہینے پہلے ختم ہونے چاہیے. اس کے اندر کوئی ٹائم نہیں ہے کہ جی الیکشن سے پہلے ختم 1 دن پہلے 2 دن پہلے 10 دن پہلے. تو 4 مہینے کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کتنا ضروری تھا. اسی طریقے سے جو ہے کہ جس طریقے سے سی ایم کا چیف منسٹر کا سامنے سب کو پتا ہوتا ہے کس نے ووٹ دیا ہے یا پرائم منسٹر کا بالکل اسی نہج پہ آپ کا سینٹ کا الیکشن جو ہے ہو جا رہا ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے دفن ہو جائے. یہ ہے لیڈرشپ اور یہ ہے ویژن. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم بایو میٹرک کے ذریعے تاکہ کسی آدمی کو کوئی شک نہ ہو. ہمارے جو یہ الیکشن ہو رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر ہم بایو میٹرک پہ جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں. آج سے 3 مہینے کے بعد جو پہلا الیکشن گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہم بیرونی ملک پاکستانیوں کا ووٹ اور اس کے پھر آزاد کشمیر اس کے بعد ہمارا جو جنرل الیکشن 2023 کے اندر ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کے اندر وہ الیکشن جو ہے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ ہوگا سب کو پتا ہوگا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا تاکہ یہ جو ہے نا سلسلہ کے ہارس ٹریڈنگ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کو ختم. ایک تحصیل کے جتنے بھی آپ کے آفیسرز آئیں گے وہاں پہ پولنگ کے جو عملہ آئے گا وہ اس تحصیل سے اس یونین کونسل سے نہیں ہوگا دوسری تحصیل سے آئے گا تاکہ غیر جانبدار الیکشن جو ہے
یہ ساری چیزیں بڑی مائنیوٹ چیزیں ہیں لیکن انتہائی امپارٹنٹ ہیں. ہم 39 یہ امینڈمنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے اس کو پیش کریں گے. جب کیبنٹ پاس کر لے گی اس کو اس کے سامنے پیش کریں گے, کمیٹیز کے پاس جائے گا اور جس طریقے سے ایک عام بل کے پاس ہونے کا انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹ ہوگا. 39 ترامیم با راځي دفاعي کابینې نه او بیا نه پس به خبر راځي اسمبلی ته او بیا نه پس کمیټیانې. عرفان صاحب ډېره ضروري خبره پکې دا وه چې کوم د سینټ ووټ دی چې کوم پېښور کې څنګه خیبر پښتونخوا کې الیکشن کېده نو 4-5 کروڑ باندې ووټ خرج شوی دی. اب اوس اوپن کیږي, دوی دا تجویز ورکړی دی چې څنګه د وزیر اعلی دپاره یا پی ایم دپاره خبره کیږي نو اوپن بیلټ به وي, پټ به نه وي, بایومیټرک سسټم په ذریعه به اوس پوره پاکستان کې دوی ووټینګ کوي چې کوم مین خبرې دي. بله دا خبر جوړ کړه چې بهرونی چې کوم پاکستان دي اوس پاکستانیان بار د وخت کې مسافران دي, ای به هم ووټ اچوي, ای ته هم حق ورکول پکار دي او الیکشن عمله ډېر ضروري شیز و هغه پکې ذکر وکړه. څه ګڼې دا ترامیم چې کوم تجویز کړي دي اول خو دا امپورټنټ څومره دي, ضروري څومره دي او اپوزیشن به څنګه رضا کوي؟ فهم صاحب یو خبره دی که بنیادی دا خبره موږ بار بار ذکر کوو چې په قومي اسمبلی کې د هغه اکثریت نه دی حاصل کله چې آئین کې ترمیم کیږي نو هغې لپاره چې کوم تعداد پکاري هغه طریقې سره دا وخت کې نشته. بالکل. دویمه خبره دوی دا کوي چې کله موږ قانون راوړو قومي اسمبلی نه که د دې اکثریت سره هغه موږ پاس هم کوو خو موږ ته بیا په سینټ کې مسله وي ځکه چې هلته زموږ اکثریت نشته. او تاسو ګورئ چې د حکومت کې زیاتره د اوسه پورې څومره هغه روان دی نو آرډیننس راوړي او په آرډیننسو باندې روان دی ځکه چې قانونسازي کې هغې ته ډېرې زیاتې مسلې دي. اول خو ما نه دا خبره یېره شوم شروع کې دا ذکر کوم زمونږ حافظه هم لږه کمزوري, یاداشت هم لږ کمزوري. دا هغه اعظم سواتي صاحب چې کوم فارم هاوس ته د یو غریب سړي غوا تللی و هغه باندې تشدد کړی, دا هغه اعظم سواتي صاحب زما خیال دی کابینې نه بار کړو چې کم هغه کوي کابینې نه بار کړو او بیا راغی او هغه شو. بیا دا انسان هم شي خیر دی, بیا دا لیډر د هغه د ویژن دا خبره کوي چې تیر وخت کې هغه ویژن بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب چې په دغه بریفینګ کې د شپږ پیری وې چې یہ ہوتا ہے لیډر, یہ ہوتا ہے ویژن, دا بار بار دا چې هغه نه مخکې دغه ویژن دغه لیډرشپ بیا د مولانا فضل الرحمن صاحب په صورت کې کم کې چې د مخکې نو سېنیټرو بیا دا هم خبره ده چې اوس کې چېرې د کومې طریقې سره څنګه منتخب شوی دی سېنیټر جوړ شوی دی. کوم هارس ټریډینګ خبره چې کېږي فهیم صاحب ټکټونو باره کې چې کومه لانجه راغلې وه هزاره کې زنانه سره اوس د هارس ټریډینګ کومه خبره چې دوی کوي چېرې موږ د دې لار ودرو داسې دومره یو خو دا دی چې دومره اسان نه دی چې قومي اسمبلی کې اپوزیشن دوی سره په دې باندې اتفاق وکړي یا اګري شي او سره نه مني. اوس دویمه خبره دی کې دا چې که موږ تیر کال 2019 جولای میاشت کې وګورو او د چیرمن سینټ صادق سنجانی صاحب خلاف د عدم اعتماد یو تحریک راوړلی شو او واضح اکثریت اپوزیشن ته حاصل و په دغه سینټ کې چې د هغوی شمېره 4 کسان. بالکل. کله چې هغه ووټ آف کانفیډنس او نو کانفیډنس راغی او په هغې کې کله د هغه په حق کې کوم کسان ودرېدل نو هغه 4 یعنی د اپوزیشن کسان 4 هغوی عدم اعتماد اظهار وکړو په چیرمن سینټ باندې چې دا یاره بس خبره ووټینګ ته لاړه خبره بیا لاړه ووټینګ ته. چې کله ووټینګ کېدو نو د اپوزیشن ووټونه چې هغه 50 راووتل بکسې نه, په هغه 50 کې 15 ووټونه چې نو هغه مسترد شوي یعنی هغې باندې چې کوم هغه لګېدل هغه ټیک نه و شوی 15 ووټونه رال. بیا د هغې نه بعد د هغې په سباله باندې په هغه ټایم کې پریس کانفرنس وشو یو مشترکه شهباز شریف صاحب او بلاول صاحب ډېر غوسه و هغه وخت کې او په هغه ټایم کې بلاول صاحب دا اعلان وکړو چې کوم دغه ضمیر فروشه خلک دی یا چا ووټ خرڅ کړی دی یا څوک څه طریقې سره شوي دي دغه نومونه موږ مخې ته راوړو خو هغه نومونه تر نن تاریخه پورې مخې ته رانلل. سوال دا پورته کېږي چې د اپوزیشن دغه 15 کسانو خو ووټ مسترد کړو نو آیا دا ماشومانو دوی چېرته مخکې نه ووټ نه واچولی یا په ووټ نه پوهېدل ځکه چې دلته د کروڑونو راغلي څنګه دي د کروڑونو هغه بارګین کوي کله چې کله د کروڑونو روپو بارګینینګ کوي او هغه ځان سېنیټر منتخب کوي بیا څنګه هغه خپل ووټ د هغه غلط استعمالیږي یا هغه هغې نه پوهېږي 15 ووټونه دغه لاړل 14 کسان څوک بیا آیا هغه د چا په دباو کې رال آیا هغه هارس ټریډینګ نه دی آیا هغې باندې که حکومت دباو کړی دی که هغې باندې نور څه ادارو په دباو کې راغلي دي او یا که د هغې بلیک میل شوي دي نو آیا هغه هارس ټریډینګ نه دی هغه هارس څه دي. بیا دلته دی کې دا اوس یو قانون موجود دی الریډي چې د پرایم منسټر خلاف یا د وزیر اعلی خلاف څوک د عدم اعتماد تحریک راوړي نو هغه به شو آف هینډ یعنی لاس به اوچتوي او هغه به کوي ایوان کې به پته لګي او چې څوک مخالفت کوي څوک په هغې کې کوي. خو سینټ چیرمین کې دا نه ځکه خو دلته بل طرف ته تاسو دا وګورئ که د سپیکر خلاف په قومي اسمبلی کې یا په صوبایي اسمبلی کې څوک عدم اعتماد تحریک راوړي نو هغه به سیکرټ بیلټ
او په ووټ باندې کوي نو بیا خو د هغې دپاره هم دا کولاو پکار دی. اوس مسله دا را روانه ده چې کوم د سینټ الیکشن را روان دی د هغې دپاره تحریک انصاف دغه تیاری کوي ځان بچ کول غواړي چې ځان بچ کړو په دې وخت کې او که فرض کا دغه طریقې کار دوی نه کوي نو بیا چې د پنجاب نه کم سینیټرز راځي بیا چې په دې وخت کې د خیبر پختونخوا نه راځي او بیا د بلوچستان نه چې دلته اتحادی جماعت ته حکومت ته سند نم یو دوی اوس که فرض کا دغه شان د کار دوی نه کوي دوی سره دا یره ده چې په سینټ کې زمونږه بالادستی یا په سینټ کې زمونږه اکثریت کله هم نشي راتلی دا ټوله لوبه د هغې دپاره روانه ده او ماته امکان دی چې دا شی ونشي. عرفان صاحب یو واقعه شوی په خیبر پختونخوا کې سردار سورن سنگ والا هغه وجل شوی او قتل شوی او هغه وجه سوا لګ هغه باره کې اعظم ساتي صاحب خبره کوي او هغه متعلق هم یو ترمیم راغلی دی راځي چې هغه ولورو وومن اور نان مسلم جو ہے اس کی لسٹ اب جیسے آپ نے ایک تو اس کا ایک ایسا بتا دیا لیکن آپ اس لسٹ کو پھر چینج نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے کے پی کے میں دیکھا کہ سورن سنگھ کو جس شخص نے مارا تھا وہ ہماری پارٹی کا ممبر تھا اور وہ دوسرے نمبر پہ تھا اور اس نے باقاعدہ 2-3 سال تک وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہم کچھ نہیں کر سکے تھے اس لیے کہ اس لسٹ کے اندر اس کا سورن سنگھ کے بعد نام تھا اور جب سورن سنگھ کو اس نے قتل کر دیا اور قتل بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ ایم پی اے بننا چاہتا تھا ہم کورٹوں میں گئے سب کچھ کرتے رہے لیکن کچھ نہیں کر سکے اس لیے جو ہے اب کوئی بھی جماعت جب ویکینسی کریٹ ہوگی تو وہ کسی وقت بھی الیکشن کمیشن کو جا کے وہ نام دوسرا پرپوز کر سکتے ہیں. ترجیحي فهرست حواله سره دوی د سورن سنگ صاحب حواله ورکړه خو زه تاسو کول غواړم فاټا کې چې کله پاکستان تحریک انصاف زنانو د لپاره ترجیحي لیست ورکاو دا ترمیم هغه تاسو لینکول واړی نو سبا وایي هغه وخت کې هم پوره لوبه شوی وه نمونه کم ورکړو بیا بعد کې نمونه لاړل هغې کې هم خبره مخکې رستو شوه پیله دویم دریم ویم صاحب چې کوم موږ د ظاهري صورت د خلکو ښکاري هغه یې وي چې کوم د دې په شا باندې کومې لوبې کېږي نو هغه بلي اوس هغه خبرې موږ نه په سکرین باندې په دې ځای کې چې ناسو نو هغه کولی شو نه هغه خبرې موږ ته ځای راکوي ځکه چې ټول خلک هم د هغې نه خبر دی چې یاره بهر څه دي د سیاستدانان او د دې په شا باندې کومې لوبې کېږي په تحریک انصاف په نیت شک کوي ته اوس چې کوم دوی دغه خبره کوي ترمیم سره کم راوړلو هغه د یقینا هغه ټایم کې چې کوم کار شوی بلدیو کمار صاحب بیا هغه په اسمبلی کې څومره هنګامه وشوه هغه ځان ته یو تاریخ پروت دی د هغې خو زما نه خیال که فرض کا دومره په اسانه باندې دوی هغه شیزونه مخې ته راوړي هغې کې هم بیا تاسو وګورئ چې دي او هغه راغلي د قبایلي ضلعو نه هغه شوي دي غواړي خو دوی خواهش د ځکه تاسو وایئ چې دغه پی ټي آی تاسو ته کلیر نه ښکاري ګورو چې په خپله دغې ککړ پاتې شوي دي قومي اسمبلۍ کې دا معاملې ټولې راشي نو هلته بیا څه صورتحال دی څه پوزیشن دی تحریک او هغوی څه حده پورې بیا ځان سره اپوزیشن رضا کوي ولې چې څنګه عرفان صاحب وایي چې اپوزیشن نه بغیر دا شی ممکن نه دی چې دوی یو هم ترمیم راوړي او هغه منظور شي دا خبره ده اډیننس باندې نشي کېدی پورا قانون بدل راوړي او منظوري علی برابر الیکشن په دغه طریقار باندې کېږي وړه شان دماغ لوجي او بیا موږ خبره کوو په خبر کې د وخت کې د مجرمانو یا د جرایمو صورتحال څه دی تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او پېښور صورتحال نن مخې ته راغې پولیس ورسره کاروایانې هم کوي خلک هم گرفتاري خو پېښور کې شوکې د وخت ډېر زیاتې شوي دي موبایل سنیچنګ ډېر زیات شوی دی او ورسره موبایل ګاډي چې کوم دي موټر سایکلې هغه هم ډېر زیاتې چې کوم دي پټه شوي دي یو څو ریکور شوي هم دي پولیس ظاهري خبره ده چې کوم ریکور کېږي د هغې پریس کانفرنس کوي چې موږ دا کار وکړو خو چې کوم اوسه پورې غیب دي د هغې حوالې سره نه خو ډیټا شیر کوي نه مخې ته راوړي زیاتره خلک د هغې درخواست هم نه ورکوي شکایت هم نه کوي عرفان صاحب څه به وایې دغه دومره جرایمو شا چې کومه سیوا شوې ده خلک خو هم کور کې دننه لیمیټډ دي پولیس ته خو حالات کلیر پکار دي چې پولیس څنګه ښه شوی وي څه وجه کېدي چې دومره جرایم زیات شوي دي یو خو دا فهیم صاحب چې کوم پولیس دي د هغې طرف نه دوه قسمه د هغې طرف نه دعوې راځي یو دعوه خو دا کوي چې د تیر کال په نسبت باندې هر کال چې تیریږي یو کال تیر شو دویم کال راځي نو دغه رپورټ موږ سره شیر کېږي چې تیر کال په نسبت باندې د کال جرمونو په شرح کې موږ سره کمی راغلي بیا چې کله رپورټ شیر کېږي نو په هغې کې دا ذکر هم کوي چې په دې وخت کې د ورځې موږ دونو کسان گرفتار کړل لکه زه مثال درکړم چې نن کوم یو خبر مخې ته راغلی دی هغې کې دا وایي چې پولیس د پېښور پولیس طرف په ښار کې مختلفو کاروایانې وکړې 40 کسان یې ګرفتاره کړي دي او یو 50 موټر سایکل دوی نه برآمد کړي یو 50 دا هغه موټر سایکل دي چې دا په دې شل 25 ورځو کې یا په دې میاشت کې د هغوی د رپورټ تر مخه چې دا د روژې په میاشت کې دا زموږ کارکردګي ده
پټې شوی نه کارکردګي د پولیس یو دا ریکور شوی دی شاده ریکور شوی د پولیس کارکردګي د سلیریش کسانې ونیول او یو 50 موټر سایکل دا غینه منګه برآمد ریکور کړی خرڅ کړي هغه سل دي 200 دي سونه پټې کړي هغه حساب کتاب نشته دا صرف د موټر سایکل غلې دی او دا چې هغه کم دوی نه ریکور کړي بیا موبایل ګن پوینټ باندې اغستل یا ټول آسان کار خو موبایل دی یا پیسې او دا شونه اغستل خبره ده چې بیا په دې خبره باندې نه پوهېږم چې پولیس کارکردګي چیرته لاړه آیا که یو طرف ته بیا موږ سره دا خبرې شیر کېږي چې حالات ښه دي نو دومره خلک ولې غلاګانې کوي یا دومره کسان چې دوی ګرفتاره کړي دي آیا دا کارکردګي خو بیا ښه نه شوه او دا خو د پولیس کارکردګي نه ده خو د دې خبرې خو د دې ذمهداري ده د خلکو د عوام د جان تحفظ د دوی په فرایضو کې شامل دي چې دا به دوی کوي خو مسله فهم صاحب یو د پولیس نه ده صرف دې کې مختلف کومګه دې ته ګورو مختلف اسپیکټس دي یو په دې کې دا دی چې آیا دا دومره ګڼ شمېر کې د خلک د غلاګانو طرف ته ولیسي دغه یو وجه راځي چې بېروزګاري ده د خلکو سره روزګار نشته بل څه لاره نشته او دغه یو اسان کار د خلکو بیا موندلی دی او دې سره سره دا دی چې د پولیس تانې کم جورسډکشن کم یو ایس او چي یا دغه په حدودو کې کم سره راځي د ډېرو څیزونو هغه ته پته وي دغه کاروبار سره دا کاروبار روان دی بالکل هغه خلک دغه کاروبار کوي دغه سره نور خلکو کاروبار روان دي تاسو یو مثال صرف درکړم یو پولیس افیسر به هم آی جی ولې نه انسپکټر جنرال اف پولیس یا سی سی پی او دی یا نور د پیښور کم مشران دي اعلی حکام هغه به کله خپل یو ایس ایچ او تانې نه دا تپوس کړي چې دا کم ګاډي کې ته ګرځې تا د خدا نه دی الاؤډ دا ګاډي د غلا ګاډي دی د قیمت 1.5 لک روپۍ دی د دې د تیلو خرچه ته کم ځای نه پوره کې ستا په زیر استعمال کې چې نور کم 2-3 ګاډي دي دا د کم ځای نه راغلي دي دا د چا دي که د غلام دي آیا یو پولیس افیسر د خپل هغه نه دا تپوس نه کوي او که نه کوي نو بیا خو ښکاري دا چې کیدای شي دغه ایس ایچ او سره د خپل پولیس افسر خلاف هم ډېر مال مواد پروت وي یو تاسو ته چونکې دا خبرونه ریپورټ کیږي زیات نه یو تاسو سوچوي چې ریپورټ کیږي نه کنه خبرونه چې کم کسان نه ریپورټ کوي او دلی می دی غوی نیم سره گاډي ماډي اغستی رستر کې چې سره الیګل گاډي او پولیس نه اغستیو او غوی نه واغستل آی جی په نه چې کسان نه گاډي راوړل کم کسان دي دا کم ځای کار کوي زه تاسو دا خبره کوم کنه لکه اوس دا د نظام دی چې خلک چې هغه پولیس نه هم فائدې اخلي یو کس سره 15 گاډیو اینه گاډي اغستی دي اندازه ولګوي چې پولیس پورا دنیا نه اخلي او دوی دای نه مخلي نو دغه فهم صاحب خبردار یو تاسو مثال شیر کوم چې مخکې دا خبرونه مخکې درالتل چې پولیس دا هر کال په بجټ کې د پولیس وردیانو د پاره څومره کروڑ روپۍ دوی ته بالکل وردی ورکی سرکاري وردی ورکی پولیس اهلکار چې د هغه ځان له خپل باندې وردی جوړي یا چې هغه کوم وردی ورکی هغه استعمال نه دغه پیسې چرته چی دا خو تانه ته هم ناراضي دغه اهلکارو ته هم ناراضي بره د بره د حساب کتاب کیږي بیا دا مختلف ډیوټیانې کیږي تاسو ته یو ذکر کوم د پولیو حواله سره 2-3 ورځې 4 ورځې ډیوټیانې کیږي د دې باقاعده پیمنٹ کیږي دا ورځې حواله سره د هغه د خوراک حواله سره او دا څومره دي دا په لکونو کې نه دام په کرونو کې هغه پیسې چرته دي ته یو پولیس اهلکار نه تاسو کې ځای ډیوټي کوي هغه پیسې ملاويږي هغه خوراک ملاويږي نه ملاويږي دا پیسې چرته ځدا برځي او چې کله خوراک ورکوي په محرم روزه کې څنګه ورکوي بالکل او روجي ولا په شاپر کې څنګه چولې ډبې کې څنګه خصوصي مهم را رواني یا نور سره رواني نو د سکیورټي په نوم باندې یو لیټر یو مراسله یا چې څوم ورته هغه لاړ شي حکومت نه دا ډیماند وکړي شي چې موږ سره غوډم سټاپ نشته او موږ د خان نه کسان راغواړو موږ د سوات نه راغواړو موږ د هزارې نه پولیس راغواړو هغه لپاره موږ دلته تنظیم کوو تاسو چې کارو کوي چې موږ تر 30 کروڑ روپۍ دا یو دروازه مهم را روان دي د سکیورټي په نوم باندې موږ لراکې بیا دا پولیس اهلکارو چې دا تاسو کړی څوک ترې هغه تانه ته د پیښور کې چې کوم دا موږ ګلبهار پولیس سټیشن نه یادونه فقیر آباد یادونه ټاون یادو یقینا دا ډېر خدي او نږدې دی او دا ماډل پولیس سټیشن دی د پیښور کې نور هم شته تاسو سره متنو خبره کوي الته غلاړ چې تاسو کوي نه خلک څه حالت کې دي آیا د پولیس بدغه خپل خلکو ته شانتي سہولیات ورکړي دي نو دا خبره راځي فهم شه بیا په دې کې چې کوم د جرمونو موږ ذکر کوو چې هغه اضافه د هغه اضافه تاسو ته موي چې دغه یو غربه دانه کې دنه کنستراکشن روان دی او 15 کاله برابرۍ کې لګیا دي
اوس هم چې پکې باران وشي بیا پکې د تیرېدو لاره نه تاسو دا لري خبره کوي او خار کې دننه پروت دی غربه تاڼه مو خار د سر کې دننه پروت د جرمونو دا کومه د سره کول انکو نو هغه دا باران شوی نو سب بم پروف یو چت هغه باران نه را پریوته یو تاڼه کې نو اوس په هم سب کومه جرمونو دا کو نه کې د پولیس قصور څنګه نشته دی چې هغه خو په دې ځونه وي کومه کو باقي کې بیا موږ ټول نظام خبره کو نو هغه کې داري چې د پولیس پروسیکیوشن څومره دی آیا یو کس جرم کړی دی او هغه ته یو کیس حواله شو په هغه په تحقیقات باندې څومره پیسې خرج کیږي ما په خیال په یو کیس باندې 14 روپۍ هم نه خرج کیږي تفتیشي افسران څومره اوس خبره کوم اوس هغه یو کیس کا فرض کا هغه د 15 روپۍ هم نه ورکوي هغه کار سره چې هغه خپل جیب نه پیسې لګي او هغه دومره ان ډیپث پاغي کې ریسرچ کوي هغه انویسټیګیټ کوي او هغه یو نوزګار نه چې بل تکلیف راشي او یو کس د تفتیشي افسرانو کمه هم نه او یو افسر باندې 200 یا 250 یا 300 تا هغه د ریپورټونو ورکړي او کله اب سپورت پورې دا پورا کوي او چې کله هغه ریپورټ وکي خواري وشي الته عدالت نه بل شي دویمه خبره ده هغه بنیاد ذکر اتلمه چې پته یو خپل هغه باندې دومره پیسې خرج کړي هغه کې بیا څومره وزني هغه کې بیا عدالت تزي نو هغه کې څومره بیا وزني چې هغه کسته الته نه رهایی نه ملاويږي او یا هغه اوساتل شي پاږي کې دا ټول خبره فهم سه پتا کې را رواني دي چې سره پدې کې نه باقي هغه عدالتي نظام هم بار بار ذکر کیږي چې موږ اصلاحات پای کې پکار دي خبردار جواب کنوینس کوي څوک او ډیر کیسونه د سیر پولیس ته وجنه پدې کې هم روان دي او هغه بیا دا خبره کوي چې موږ خو ونی سوکس خو چې عدالت ته پیښ نو بیا هغه ته نه رهایی ملو خبره کوي لګي کنه دا خو دو بیل ټایرز خبره کوي تاسو کوم خبره کوي لګي اخو بالکل هغه پولیس اهلکار دی کم چې پناکه هم ولاړ دی کم چې لاک ډاون د پاره هم د خلکو کنځلې موري بیزتی موري گاډي ایثارولو باندې هم خبره اوري هغه په هزاره کې هم گاډي ایثاری نو هغه ته بیا خبره ملاويږي چې ستا لیول څه دی خو پولیس والا غریب بل ته بیا ولاړی کنځله موري خو ولاړی خو چې کوم د افسران دي اخو ریلیکس هي ته مسله نشته خو چل ماحول دی زه تاسو ما شروع کې دا ذکر وکړو چې دا سیستم د باران خراب دی که د باران دا سیستم ټیک شون لاندې په خپل باندې ټیک وي آیا که فرض کا صحیح مانو کې دا ټیکول غواړي نو آیا چرته دې د سرپرایز وزټ کړي دی آیا دغه غاړو متعلق دي د خپل خلکو نه تاسو کړي دي خو بیا دا چې کله کوم خبرونو موږ ته راځي حکم اطلاعات مخه ته راځي چې د هر یو تانې نه خو ځان ته هغه ته ټارګټ ورکړی شوی اسه واسه چنو تعینات کیږي نه خبره تعیناتی هم لگا پورا یو پلان سره وي کمپیټنټ کس ګوري چې د خو دغه ځای کې زیات جنریشن مطلب کسان نیول شو کاروای کم یو کس پولیس زیات په دې باندې بیا هغه کوو چې د جرمونو د شره زیاتی د تاسو ما د زیاتې دغه د وجو خدای چې دا صرف دغه چې د پولیس پوس کې نه چې دا کنټرول کی باقي کې بیا موږ حکومت هم شامل دي باقي ټول ادارې هم شامل دي چې آیا مخکې خبره واچ ترهګری د دماکی دي د پولیس خدا کار نو د پولیس خو کار پولیسینګ اوس خو امن راغی اوس د چازي مول اوس پولیس دا کار دی کنه نو پولیس اوس تاسو بیا هم چې هغه خو کس ونیو کنه نو څومره ونیول کسانه په یو ورځ کې ونیول په یو میاشت کې ونیول او صرف چې هغه موټر سایکل په اوس زما خبر اوري هغه خپل کارو کو وینول اوس هغه عدالت ته لاړ دغه ځای نه هغه ته رهایی ملو شو دغه کس راو تو سباله بیا هغه موټر سایکل دغه عرفان صاحب دغه سلیری بیا موټر سایکل پټي بیا به هغه کوي کسان دغه سلیری شو فهم صاحب ګیله خو دغه ده چې دا خو تاسو لاسو کې یو کس راونی سه دا خو پورا یو ګینګ پورا ریکټ وی بالکل لینکس دی هغه د یو د بل سره انوالو وی بلکې د یوې ضلع کس د بل ضلع سره ای د یوې صوبې کس د بل صوبې کس سره لینک بالکل او دا سامان بار رسي زونه کیږي او دا کیږي دا څنګه چې په خور کې بس موټر سایکل یو 50 موټر سایکل پټ شو دا به چرته د خلکو وړي ظاهر خبره د ضلع نه بل ضلع ته وړي صوبې نه بل صوبې ته هغه کړي سپیر پارټس په خرڅي او د ټول سره نو څنګه دا نتورک چې دا پولیس ته دی پته نه او آیا بیا دا خبره کیږي که فرض کې یو کس نیول کیږي په علاقه کې ويغه جرمونه نور هم سیوا شي ځکه چې پولیس ته ټاف ټایم ورکي نو آیا بیا دا خلک دا نتورک دومره مضبوط دی چې الته کوم ریاستي ادارې دي یا پولیس ته دغه باندې وسنه رسي سوال ده پیدا کیږي نو پولیس بارا کې دا خبر راځي اکثر لګانا ګیله دغه راځي پولیس نه چې کله دوی کار کول غواړي نو دوی انتهایی بهترین کار کولی شي ته دا هم پته چې کم کس په جیب کې دی وخت کې سدي او پورا غټ گاډي کې واحد کس تر خوشا تاسو ارسه شته او چې کله دوی کار کول نه غواړي نو بیا ارسه سیوا کیږي جرایم هم سیوا کیږي نو دغه غور کړی په خبرو کې تاسو ته ما یو دا خبرو کړی چې کاروبار نه دا کاروبار روان دی نه کاروبار چې بن شنو دا کاروبار به بیا ډاون د کاروبار خراب شوی مو خلک د کورونه راوتل په د چیک پوینټس باندې هغه ارسه نه کېدل کنه هغه دا ریپورت هم راغلی دی چې جرمونو په شرع کې هم کمی راغلی دي جرمونو شرع کې کمی راغلی دي بهر معاملات ټیک شوی دي خو په کورونو کې
کورونه کې اوجي خو دغه چې کوم دغه یو ظلم شوی دی د اهلکارانو سره چې لکه ټاکې ماکو باندې خلک یې ساره دل شو د گاډو نه خلک کوزول شو هغه ریکوري به څنګه پوره کیږي لکه هغه 2 میاشتې دی څنګه تاسو ته پته ده چې هلته دا زونه ټول غلط ریپورت کیږي دا دوی چې کوم موږ سره دا شمار ښیي چې 2015 شپږ زره کیلوګرام چرس دوی ونیول هغه بیا څه شو هغه چرته لاړل دا خبره ده هغه چرته لاړل بیا دا نور چې کوم معاملات دي اوس تاسو ګورئ دغه موټر سایکل هغه شوی دي آیا دې سره بیا دغه خلکو نمبر شته دا ټول خو ریپورت شوی دي کنه خلکو ریپورت کړي هم دي چې موږ دا موټر سایکل ورک شوی دي نو آیا دې ټول د پولیس والا بیا د خلکو د خپل موټر سایکل حواله کړي هم دي کنه ډیر کم دي عدالت پته نه غالي هغه پټ شوی دي د هغه پته نه لګي فهم صاحب د پولیسینګ کومه کم ذکر کوو د جرمونو د اشتراک کړي سره لینک کوو نو دغه د پولیس کارکردګي له چټیک دا وی کسان راونیول دا کسان که فرض کا بیا عدالت دلار دي ته رهایی می او دا کس بیا راځي په دې سوسایټي کې په دې ګرځي هغه بیا د جرمونه کوي آیا دا غیر لپاره خو بیا د ټول ادارو ته راتل پکاري چې هغه به یو خبره باندې سوچ وکړي چې را دي شونه کې به کمې موږ سره صاحب یو ګله دام راځي چې یو کس راونی سي او د لسو چې کم کار شوی ام باور واچي اوس آیا په دې خبرو باندې هم چا چرته ناشته کړي دا او کنور چا نه کړي دي پولیس والا په دې خبرو ناشته کړي دا او د حکومت ته دا بریفینګ ور کړی دی چې مونږه نن دا سلیر 15 کسان ونیول دا ټول د موټر سایکل غلاګانې کوي د دې ټولو کسان مونږ ته پوښتنه وکړل چې تاسو ولې دا غلاګانې کوي تاسو څه مسلې دي آیا خامخا خلکو څه مسلې کنه تاسو چې جرمونو کولې اضافه کیږي څوک بیروزګار چاته هغه نوري مسلې دي څه غریب هم بیروزګار دي کنه هم خلک دي خبردار چې آیا فرض کا بیا دغه ریپورت ورشوي دی چې دغه قسم خلک دي او دا دسي اکټیویټیز کې انوالو دي او دا د معاشري کې نورم خوريږي دا کمیږي نه نو په دې باندې یو بریفینګ هغه کړو د دې لپاره بیا چا دا ریکمنډیشنز ورکړي دي چې موږ په دې باندې کار وکړو عرفان صاحب خبره ده د ترجیحات دا او زموږ ترجیحات دغه وي دا موږ ډېر مخکې کړو خو زموږ ترجیحات دغه نه دي او دغه مسله ده دغه اعلان باندې پاکستان تحریک انصاف راغلو چې موږ په انسانانو باندې انویسټمنټ کوو دا هم انسانان دي په دې باندې انویسټمنټ پکار دی پروګرام وخت خپل سر ته رسیږي محمد فهیم او عرفان خان لا اجازت ورکړي د الله پامان